السلام علیکم کتونکو. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وئ. نن د یوې بلې اهم موضوع سره یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا موضوع هم زمونږه لکه د نور کله په شان د میډیسن په باره کې ده، خو غواړم چې دا موضوع د ډسکس کولو د مخکې تاسو زمونږ دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو د سبسکرایب بټن کلیک کړئ چې آینده هم ستاسو ملګرتیا زما سره وي. ډیره ډیره شکریا. نو سره راځو خپل موضوع ته. چې کله هم تاسو د هر بیماری په صورت کې فارمیسي ته ځئ او د فارمیسي نه میډیسن اخلئ، نو داسې یو څو خبرې دي چې باید چې هغه ستاسو په ذهن کې وي. د ټول نه اهمه خبره دا ده چې کله تاسو د یو فارمیسي نه میډیسن اخلئ نو کوشش کوئ چې ټول میډیسن د یوې فارمیسي نه واخلئ او د میډیسن مقدار څومره اخیستل پکار دي د هغې انحصار ستاسو په هغه پرسکرپشن باندې دی کوم چې ډاکټر تاسو ته لیکلی وي. باید چې تاسو د خپل فارماسیست نه دا تپوس وکئ چې ډاکټر مونږ ته دا دوايانې د څومره وخت لپاره لیکلي دي. که دوايانې د 15 ورځو لپاره وي، د 10 ورځو لپاره وي، یا د هر قسمه ډیوریشن لپاره وي، نو کوشش کوئ چې تاسو د هغه ډیوریشن نه د سیوا وخت لپاره دوايانې مه اخلئ. د دې فایده به تاسو ته دا وي چې یو خدا چې تاسو د دوايانو هغه بیل به هم تاسو ته کم راځي، او دویمه خبر ده چې دوايانې به ضایع کیږي نه. یعنی ضروری دا نه ده چې تاسو ته ډاکټر یو دوايي صرف د 15 ورځو لپاره لیکلې ده، یعنی یو ګولۍ لیکلې ده فار ایگزامپل سحر ماښام د 15 ورځو لپاره، نو تاسو د هغه دوايي صرف 10 ګولۍ پکار دي، یعنی زیاته یو پلته پکار ده. نو دا ضروری نه ده چې تاسو پوره ډبې د 20 یا د 30 ګولو ډبې واخلئ، هغه بس تاسو د لپاره بیا بیکاره وي. نو کوشش کوئ چې د فارمیسي والا نه تپوس کوئ چې ډاکټر تاسو ته دغه دوايانې د څومره وخت لپاره لیکلې وي، نو د هغه ته دا وایي چې موږ ته هم د دغه وخت لپاره د دغه عمره وخت لپاره موږ له دوايانې راکړه، موږ له سیوا دوايانې مه راکوه. دویمه خبره د دوايي د اخیستو په صورت کې د فارمیسي نه بیل خامخا اخلئ چې په هغې باندې هغه بیل باندې د هغه ټولې دوايانې نومونه درج وي او د هغې قیمت درج وي. که وروسته بیا څه د غلطۍ په صورت کې یا د اوور چارج په صورت کې یا د بیل څه د مسټیک په صورت کې یا د دوايانو د مسټیک په صورت کې تاسو سره به دغه بیل داسې یو پروف وي چې تاسو به پې د هغه فارمیسي سره کنټیکټ کولی شئ چې تاسو د هغې نه به دا معلومیږي هم چې دا میډیسن تاسو ته چا درکړي وو، په هغې څه مسټیک خو نه دی شوی یا تاسو اوور چارج خو نه دی شوي. نو د هر قسمه غلطۍ په صورت کې بیا تاسو سره یو ډاکومنټ موجود وي. امید لرم چې تاسو به دغه خوښ شوي. تاسو د کتو لپاره، تاسو د وخت راکولو لپاره تاسو ډیره شکریه.